رب کائنات وایي چې بېشکه دا انسان ډېر زیات ظالم او ډېر زیات ناشکره دی. دا د انسان یو فطري کمزوري ده. خو دومره ده چې کوم خلق الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، کوم منځګزاره خلق وي او د مانځه پابند خلق وي، هغوی د مانځه پابندۍ اثرات دا وي چې هغوی هر وخت په ژبه باندې د الله د نعمتونو شکر وي، هر وخت د الله تبارک وتعالی د دې نعمتونو د دې اعضاو د دې اندامونو د صحیح استعمال لپاره کوشش کوي، جدوجہد کوي، او دغه څه چې د همیشه د پاره د ګناهونو نه، د اجتناب د محرماتو نه د ځان ساتلو د پاره کوشش کوي، خپل نفس سره جهاد کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلمه وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. صدق الله العظيم. مخکی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ کفارو تا چې هغه د انسانانو او د جناتو په شکل کې د الله نافرمانی کوي، د میدان محشر د هغې د سزا ذکر ورته وفرمایل. دا دوه ډلې به الله جل شانه هلته ځان ته ودروي، د دوی نه به تپوسونه کوي چې آیا ستاسو د هدایت دپاره او تاسو د يرولو دپاره زما آیتونه زما پیغمبرانو تاسو ته نو راوړي؟ د دوی د طرف نه به دا جواب ملو شي چې او بالکل موږ په خپلو ځانونو باندې ګواهي ورکو او دوی د دوکه ورکړه ژوند د دنیا، په خپله به اقرار وکړي په خپلو ځانونو باندې چې دوی کافرانو. اوس په دې ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا دې دپاره دا پیغمبران او دغسې کتابونه موږ دې دپاره نازلو چې نه د ستا رب چې هغه یو قوم هلاک کي او د هغې اوسېدونکي چې دی هغه په غفلت کې وي. داسې نه چې څوک د څه نه خبر نه وي، بې خبرۍ په حالت کې وي او په هغوی باندې عذاب راشي، نه، بلکې د الله جل شانه د طرف نه اتمام حجت وشي، بار بار ورته یاد دهانی وشي، د الله کتاب هغه ورته راشي، د الله پیغمبر هغه ورته راشي، د الله د کتاب د الله د پیغمبر فرمان ورته راشي او په د باندې اتمام حجت پوره کېدو نه بعد چې کله دی بیا هم په بغاوت باندې راشي او په سرکشي باندې راشي او په نافرمانی باندې راشي، نو الله تبارک وتعالی بیا په دوی باندې عذاب راوړي او بیا د هر یو فرد لپاره د الله جل شانه په نسبت باندې جزاء درجات مقرر دي او الله تبارک وتعالی استاسو د اعمالنا به خبر نه دي. او بیا فرمایي استاسو رب غنی دی، خاوند رحمت دی، کچری وغواړي نو هغه تاسو لري کی او تاسو په ځای باندې نور داسې خلق پیدا کی څرنګه چې تاسو نه مخکې قومونه هلاک کړل او د هغې نه بعد نور خلق پیدا کړل. ذالک دا پدی وجه ان لم یکن چې نه دی ربک رب ستا رب مهلک القرى هلاکون کی د کلو بظلم په سبب د ظلم د هغوی واهلها غافلون
او اوسیدونکي د هغې بې خبره وي ولکل درجات او هر یو د پاره مختلف درجې دي مما عملوا د وجد عملونو د هغوی نه وما ربک او نه د ستا رب بغافل بې خبره عما يعملون د هغې نه چې دوی به عملونه کول وربک الغنی او ستا رب بے حاجت دی غنی دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی ایشا یذهبکم کو غواړي نو بو بزتاسو ويستخلف او نائبان بکری رستو استاسو من بعدکم رستو استاسو ما یشا سچ غواړي کما انشأکم لکه چې پیدا کړی تاسو من ذریه قوم آخرین د اولاد د قوم نورنا ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى الله تبارک وتعالى چې دا کتابونه آسمانی او پیغمبران را لګي دي د پاره ذالک دا پدی وجه ان لم يكن ربك مهلك القرى ند استرب چې هلاکون کې دی یو خا بظلم په سبب د ظلم داغي یعنی د شرک داغي واهلها غافلون او اسدون کې داغي بے خبر وي ظلم دلته شرک مراد دی او بیا د ظلم تعریف داده چې وضع شیء فی غیر محله کې خودل د یو شی په داسې ځای کې چې غزي داغي نه چې کله موږ تاسو د خپل د نفس محاسبه وکړو نو هر انسان لګیا دی په ظلم کې مبتلا دی هغه سرنګي الله رب کائنات فرمایي چې ان الانسان لظلوم کفار بشک دا انسان چې دی ډېر لوی ظالم او ډېر لوی ناشکر دی دا الله رب کائنات کروڑهاو اربهاو نعمتونو استعمالولو نه بعد هم د په جواب باندې د شکرې الفاظ نه ادا کیږي بلکې ګیلې شکوي کوي نو الله جل شانه کم انسان د یو حقیر اوبونه پیدا کړی دی مما مهین حقیر اوبو داسې اوبو چې هغه قابل نفرت دی انسان دا غینه کرکه کوي انسان دا غینه نفرت کوي او هغه حقیر اوبو چې په کم ځای باندې ولګي غزي نجس ناپاک او هغه حقیر اوبو چې کله د بدن نه خارج شنو په انسان باندې غسل فرض شي واجب شي دومره قابل نفرت او کراهت والا اوبو د هغه اوبونه مما مهین هغه ناپاک اوبونه الله تبارک وتعالى دا انسان پیدا کی او بیا دا انسان د الله جل شانه ذات چیلنج کوي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الله تعالی فرمایي چې ما د پاره مثالونه بیانې ځان هیر کړی دی قال من يحيي العظام وهي رميم وچ دا اډو کې چکلا ایرشي او دا چوره چوره شي خوري ایریشي نو دا بسنګ دوباره پیدا کوي قلت ورته یا يحيي الذي اول مره تورته وې زما محبوب پیغمبره سرنګ چې اول ځل الله رب کائنات بغیر د نقشینا بغیر د مثل او د مثال نه پیدا کړی دی نو وهو خلقكم اول مره وهو بكل شيء عليم هغه چې اول ځل تاسو پیدا کړی کما خلقنا اول مره سرنګ چې اول ځل ما پیدا کړی دویم ځل به هم دغه سي پیدا کوم یو څه چې یو ځل جوړ کړی شي نو داغه دویم ځل داغه نه خسته راځي نو دا د انسان شکوا الله تبارک وتعالى بیانې قران کریم کې یا ایها الانسان اے انسان ما غرک کم شیت په دوکه کې واچولې به ربک الکریم ا کریم ربنا ته په دوکه کې واچولې نو چې کله د نفس محاسبه مونږ تاسو خپل د سلیرش غنټو وکړو نو یقینا هر انسان هر مسلمان ته دا پته لګي چې زما څومره عمر په ظلم کې تیریږي رب کائنات چې کم نعمتونه کم مقصد د پار راکړي دي هغه چې په هغه مقاصدو کې نه استعمالېږي نو دا ظلم دی الله رب العالمین موږ له صحت راکړي دي د خپل عبادت د پاره سترګې راکړي دي د حق لیدو کتو د پاره د قران کریم تلاوت د پاره
رب کائنات مال او دولت راکړي دی په جایز او حلال او زیونو کې د الله په لار کې لګولو د پاره او دغه سي الله تبارک وتعالى جبر راکړي دا د حق وینا د پاره حق ګوي د پاره د رب کائنات صفاتونه تعریفونه حمد و ثنا بیانولو د پاره نو دا ټول نعمتونه زموږ استادو په 40 غنټې ژوند کې په کم ځای کې استعماليږي هر انسان چې په خپل ګربان کې سوچو کې نو د پته لګي چې دنه 40 غنټې کې څومره ظلمونه کېږي لګیا دي دغه فراغت د وخت څومره لوی نعمت دی د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې اغتنم خمسا قبل خمس 5 سيزونه د 5 سيزونه مخکې تاسو غنیمت وګڼئ مالداری د غریبۍ نه مخکې صحت د بیماری نه مخکې او دغه سي فراغت د مصروف کېدو نه مخکې او ژوند د مرګ نه مخکې دا غنیمت وګڼئ نو چې څومره د مختصر زندګۍ دوران کې فاستبقوا الخيرات وړاندېوالی کوئ د نیکۍ په کارونو کې د خیر په کارونو کې پهل کوئ جلدی کوئ پیشقدمي کوئ د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې بادروا بالاعمال الصالحه تاسو د نیکو اعمالو په باب کې جلدی جلدی کوئ زر زر نیک اعمال سر ته رسوئ مخکې د دینه چې هغه فتنې راشي د شپې د تیاری په شان د فتنې په تاسو باندې راشي او بیا د خپل د ایمان حفاظت کول یو مسلمان د پر داسې ګران شي لکه چې په سخت طوفان کې بل ډیوا وړل مشکل شي نو لہذا الله تبارک وتعالى کم نعمتونه چې کم مقصد د پار راکړي او هغه نعمتونه په هغه ځای باندې نه استعمالېدل دا ظلم دی نو الله تبارک وتعالى شرک ته چې د ظلم ویل دي ځکه ظلم هم معمولی ګناه نه ده هر انسان هر مسلمان چې هر څومره هغه کوشش کوي چې کله د خپل د نفس محاسبه وکړي نو سنه سطح باندې هغه په ظلم کې مبتلا وي ځکه د انسان فطرت داسې دی ان الانسان لظلوم کفار رب کائنات وایي چې بېشکه دا انسان ډېر زیات ظالم او ډېر زیات ناشکره دی دا د انسان یو فطري کمزوري ده خو دومره ده چې کم خلق الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون کم منځګزار خلق وي او د مانزه پابند خلق وي هغه د مانزه پابندۍ اثرات داوي چې هغه هر وخت په جبه باندې د الله د نعمتونو شکر وي هر وخت د الله تبارک وتعالى د نعمتونو د اعضاء د اندامونو د صحیح استعمال لپاره کوشش کوي جدوجہد کوي او دغه څه چې د همیشه د لپاره د ګناهونو نه د اجتناب د محرماتو نه د ځان ساتلو د لپاره کوشش کوي خپل نفس سره جهاد کوي نیکی طرف ته چې د منډه وهي او د ګناه نه د ځان بچ کولو د لپاره جدوجہد کوي همیشه د لپاره نو دا د منځګزارو خلقو صفات الله تبارک وتعالى بیا ذکر کوي او فرمایي چې وربک الغنی ذو الرحمه استا رب چې د غنی ذات دی ستاسو د نیکو اعمالو غته حاجت او ضرورت نشته دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی ستاسو په نیکو اعمالو سره غته ترقی نه ملاويږي بلکې ستاسو د نیکو اعمالو فائدہ تاسو ته خپل باندې کیږي رب کائنات وګوري نو تاسو در ختم کی ستاسو په ځای باندې نور خلق آباد کی نور خلق پیدا کی سرنګ چې مخکینی قومونو کې داسې شو وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم کچره تاسو مخ واړوي نو الله تبارک وتعالى با ستاسو په ځای باندې نور خلق پیدا کی هغه به ستاسو په شان دي